پدی باندې راولېږو مونږ پدی باندې طوفان علماوی هغه څیز ته وایي چې هغه ګیر چاپېره د سړي نه تو شي او سړی په منځ کې ګیر کړي دې ته طوفان وایي. نو بعضې روایاتو کې راځي چې د طوفان نه مراد مرګ دی، د طوفان نه مراد یا موت دی چې ډېر مرګ پې راغی د هر طرفه پکې الله په مخه باندې به خلق وجو. او بعض روایاتو کې راځي چې مراد د طوفان نه طاعون مرض په دې باندې الله طاعون مرض راوست. او بعض روایاتو کې راځي چې نه د طوفان نه مراد هغه ننکی نه بیماری د ننکو هغه بیماری پې الله راوستله. خو مشهور دا د علما وایي چې د طوفان نه مراد د اوبو طوفان پې الله راوست چې هر کله دی په کفر باندې مضبوط ودرېدل نو رب العالمین پې الله قحط سالی پې اول راوستله، نقص من الثمرات د میوو کمی پې راغې. د دې نه مخکې ورته موسی علیه السلام معجزې م ښودلې وې ید بیضوا امسا خودی ایمان نه راوړ. نو علما وی الله تبارک و تعالی په دې باندې د اسمان نه ډېر باران راوستو چې د فرعونیان نو قبطیان وی دومره باران الله راوستو د اوبو طوفان چې د دې په کورونو په فصلونو کې اوبه ودرېدلې چې کور به ولاړو به د مرۍ پورې ډوبو، پټو کې به ولاړو به د مرۍ پورې ډوب به ولاړو، شپه ورځ به ولاړو ځکه مرۍ ته اوبه رسېدلې وي، خوب یې نه و ارام یې نه و ځکه مرو پورې اوبه وي. او دا ماشومانې علما وایي داسې په اوچتو اوچتو ځایونو باندې کېنولي او هر چې بني اسرائیلو دا خو د فرعون هغه قوم و قبطیان چې به ورته وي او هر چې بني اسرائیلو علما وایي هغه د دې سره بلکل پیوستو یو ځای د هغې نه کورونو ته اوبه تلې وي او نه یې فصلونو ته اوبه تلې وي، هغه ته بلکل بچ او دی پکې مبتلا و. علما وایي دا طوفان چې و په دې باندې دا یوه هفته و، د یوم السبت نه شروع شوی و، د یو خالی نه شروع شوی و، د بل خالی پورې یوه هفته مسلسل د اوبو دا طوفان په دې باندې جاری و. یوه هفته دی باندې دا طوفان جاری و، مالونه هلاک شول. نو دی رالل موسی علیه السلام ته وی مونږ تا سره لوس کوو چې ته د الله نه دعا وکړه چې الله زمونږ نه د عذاب پورته کړي مونږ به ایمان رو. موسی علیه السلام دعا وکړله، الله تینا طوفان ختم کو. علما وی هوا راله او ځمکه وچه کړسه شول او وی دې ځمکې داسې ګیاګانې او فصلونه وکړل چې په زندګۍ کې چېرته داسې فصل نه وکړ، داسې تر تازه فصلونه ورته الله راوخېجول چې دی خپله وي مونږ نه و لیدلي چېرته. نو بیا یې سرکشي وکړله، د هغې نه پس بیا نافرماني شو، ویل چې مونږ خو ایمان نه راوړو. نو رب العالمین په دې باندې څلورم عذاب راوستو، دا دریم عذابو. څلورم عذاب پې الله راوست والجراد او ملخان. ملخان پې رالل داسې ملخانو چې فصلونه او میوې به یې وله خوړلې. او په بعضې روایاتو کې راځي چې دا ملخان چې وو د دې د کورونو دا دروازې چې د لرګي نه جوړې وي هغه یې ورلم وخوړلې او د لرګو هغه چتونه چې دي هغه ولم هغې ملخانو خوړل او کپړې او د کور سامانونه به یې ورلم خوړل دی ملخانو. او دا عذاب چې و دا هم په قبطیانو باندې مسلط و. هر چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام منون کی هغه تینا بلکل محفوظ. نو دی بیا ویریدل چې دا څه قسم عذاب راغی، د ورونو دروازې راله خوري، کورونو سامانونه یې خوړل. بیا یې د موسی علیه السلام سره لوظ وکړو، دعا وکړه چې الله د عذاب پورته کړي.
مونږ به ایمان رو. موسی علیه السلام دعا وکړله او بار ته راووتو. علما وایي چې په خپله امسا سره به یې داسې اشاره وکړله موسی علیه السلام نو دا مولخان ټول مشرق او مغرب ته لاړل. موسی علیه السلام به اشاره کوله په امسا او مولخان به تلل مشرق او مغرب ته لاړل. دی بالکل مطمئن شول مولخان ختم شول نو بیا یې سرکشي وکړله. نو چې سرکشي وکړله الله پې پنځم عذاب راوست والقمل او سپږې الله پې سپږې مسلط کړلې. علما وایي قمل چې دی دا هغې سپږو ته وایي چې د بدن په دې ویښتو کې وشي او هغه چیچل کوي نو دغې ته وایي. او هغې سپږو ته هم وایي چې کم په غله کې وشي لکه مونږ او تاسو ورته سپږی وایو نو هغې ته هم وایي چې د غله کې وشي او د دې غلې نه دا مغز خوري هغې ته سپږی وایي. او وی دارنګې دا هغې ته هم شامل دی لکه په څاروو پورې چې وشي لکه مونږ او تاسو ورته کونی وایو نو ام سپږي ام سپږی ام کونی. علما وی دا ټول قسمه عذابونه تینا ټول قسمه تی د سپږو مراد شو. علما وی رګې تیم مراد دی ورګې پکې م وشولې نو دی بیا نه منله نو شپږم قسم عذاب پې راغی. والضفادع چندخان پہ رب العالمین مسلط کړل. دا چندخان څنګه علما وی په کورونو کې او په لوښو کې او په اوبو کې چې کوم څیز له بتلل نو په هغې کې به سینځخ پروت و. بسترو ته چې بتلل نو سینځخانو انبار به پکې لګېدلی و چې کوم ځای ته بتلل سینځخان به د خوراک سیزونو ته ننوتلی و بسترو ته یې ننوتلی و هلته یې آرام نه شو کولی چې کوم ځای ته به تلل سینځخ په پکې پراته و. والدمه بیا پې رب العالمین اوم نمبر عذاب راوستو. والدمه وینه چې د قبطیانو به کله اوبه څکلې فرعونیانو نو هغې کې به وینه وه مخې ته راتلله او چې بني اسرائیلو به څکلې نو صفا به وي او چې دی به څکلې نو هغې کې به وینه وه. وی دی به لوښی راواغز بني اسرائیلو چې څکلې به تکې سپینې صفا اوبه به وي چې قبطیانو به ترې واغستلې نو وینه به پکې راله په لوښو کې به یې وینه راوتله. نو داسې قسمه عذابونه پې مسلط شول چې هر شي کې به ورته مخې ته وینه راوتله. علما وی دا عذاب چې په دې مسلطو نو دا اوه ورځې اوه ورځې هر عذاب چې دا اوه ورځې به د سینځخانو دا اوه ورځې د وینې دا اوه ورځې او د یو عذاب او د بل عذاب په منځ کې به یوه میاشت فاصله وه. اوه ورځې به یو عذاب وچلید بیا به یوه میاشت فاصله و یوه میاشت پس په بیا بل عذاب راغی. نو علما وی اوه عذابونه دو او دوه د دې نه مخکې ذکر شوي وو یوه امسا او یو ید بیضا نو دا ټول نښه شول او دې ته 9 آیات بینات ویلی شي. په سوره بني اسرائیل کې شته دی 9 آیات بینات نښه نشانې واضحه. علما وی دا تینا مراد وي. نو دا عذابونه پې الله راوستل آیات مفصلات. د مفصلات معنی دا چې دا نښې وي مفصلات چې واضحه وي بېشکه وي دا واضحه نښې وي سحر او جادو نو. یا د مفصلات معنی دا ده چې دا نښې جدا جدا وي په زمانه کې یعنی یوه نښه په یوه زمانه کې وه او بله په بله کې وه ځکه چې د هر عذاب او د نښې په مابین کې به یوه میاشت فاصله وه. او په بعضې کې روایاتو کې راځي چې دا 9 آیاتو نښه نشاناتو فی 9 سنین په نښه کلونو کې نښه نشانې د عذاب او په نښه کلونو کې رب العالمین دا آیاتونه دا عذابونه په بني اسرائیلو باندې مسلط کړیو په دې وجه چې د وخت د نبی خبره نه وه منلې.
او پرون چې ما کوم دعا خودلې و د سفر هغې کې ما نه یو ټکی هېر شوی و بسم الله توکلت علی الله صرف دا توکلت علی الله پسې دی بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه دا یو ټکی پکې پاتې شوی و توکلت علی الله فرمای وقالو مهما تأتنا ویل فرعونیانو اے موسیٰ علیہ السلام مهما تأتنا به هر سچی تر روڑی مونگتا آغا من آیتن سموجزا لتسحرنا د پارد دی چی تجادو کی پا مونگ باندی بیها پاغی سرا نو فما نحنو لکا بمؤمنین نیو مونگا پتا ایمان روڑن کی فارسلنا نو پس راولیگو مونگا علیہم پدیبان الطوفان طوفان والجراد و ملخان والقمل و سپگی والزفادع و سینزخی والدم او وینی آیاتن چی دا نشانی وی مفصلاتن جدا جدا فاستکبرون پس دی تکبرو کو وکانو قوما مجرمین او دی قوم مجرمان